جی ګرانو کتونکو نن به موږ په ویډیو کې خبره کوو د شیر افضل مروت د پی ټی آی نه د ویستلو حواله سره. وړومبی خبره خدا ده شیر افضل مروت په هغې باندې رد عمل راغی او هغه وایي چې بس ټیک ته ماته څه مسله نشته دی. هغه وایي چې پارټي د عمران خان و او عمران خان ته دې مبارک وي. وړاندې له دې نه هم شیر افضل مروت څو ځلې دغه خبره کړې وه چې بس ټیک ته ماته خو د عمران خان ټیکټ را کړی و او په هغې باندې زه کامیاب شوی یم. نو اوس په موجوده ټایم کې د شیر افضل مروت چې کوم امیجیټ ریاکشن د پارټۍ نه په ویستلو باندې راغلی دی، نو هغه وایي چې بس ماته اعتراض نشته دی چې ما به پارټۍ کې نه غواړي، نو زه د چا مینت نشم کولی، نه د چا په خپو پرېوتی شم او بس ټیک ته زما نیچر هم دغه دی او زما طرز گفتگو هغه هم دغه دی او زما یعنی عادت هم دغه دی چې نیغه خبره کومه. بهرحال اوس په د پی ټی آی د طرف نه ظاهره خبره ده، دا ډیمانډ کیږي د شیر افضل مروت نه چې چونکې ته د پی ټی آی په سیټ باندې راغلی یې، نو پکار ده چې ته د سیټ نه بیا استعفا هم ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې په د وړاندې نه هم د پی ټی آی په پارلیمان کې دننه چې کوم سټرنث دی، نو هغه دوی وایي چې زموږ نه منډیټ اخیستی شوی دی. نو که داسې وي چې پی ټی آی شیر افضل مروت ډس اون کوي، یعنی هغه لرې کړو د پارټۍ نه، نو پی ټی آی ته د یو ممبر کمیبل هم په قومي اسمبلی کې رامخې ته کیدی شي. یو خبره دا ده، شیر افضل مروت بظاهره چې مونږ کتلو نو په پی ټی آی کې چې کوم ګروپ بندی دی، نو د شیر افضل مروت ګروپ چې کوم نو هغه د علي امین خان ګنډاپور ګروپ دی. علي امین خان ورغلی دی اډیالۍ ته، د عمران خان سره ملاقات دی. دغه به ګورو چې د علي امین خان په دغه ملاقات کې به د شیر افضل مروت د پارټۍ نه په ویستلو باندې به خبرې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي نو آیا علي امین خان به عمران خان ته وایي چې ګنې یاره دا د شیر افضل مروت سره مونږ زیاتې وکړو یا څه. خو وړاندې له دې نه هم مونږ څو ځله شیر افضل مروت علي امین ګنډاپور په دې خبره باندې اورېدلی دی د شیر افضل مروت په حوالې سره. نو هغه ویلي ول چې ګوره دا ځینې خویونه چې کوم دی نو دا به موږ له برداشت کول وي. شیر افضل مروت د پارټۍ په هغه وخت کې چې چا د پارټۍ نوم نشو اخیستی، شیر افضل مروت د پی ټی آی ایجنډه اوچته کړې وه او د خلکو جلوسونه یې لیډ کړي دي. نو شیر افضل مروت په خپله هم دغه خبره کوي چې په ما باندې 50 اف آی آرز دي او زه په هغې کې عدالتونو ته پیش کیږم. نو بهرحال دغه اوس یو خبره ده چې عمران خان څو ځله په خپله باندې هم شیر افضل مروت له ټایم وخت ورکو، ورته یې وویل چې داسې مه کوه، مشوره یې ورکړه. خو شیر افضل مروت دی چې د خپل عادت نه یا د خپل دغه نه یو قسم له مجبوره دی. خلک وایي چې ګنې دا داسې ده چې په پی ټی آی کې دننه او عمران خان ته چې کوم خبره رسولې شوې ده او د هغې په بنیاد عمران خان دا فیصله کړې ده چې شیر افضل مروت د پارټۍ نه وویستلی شي. نو هغه خبره دا وه چې عمران خان له غوږونه دا ډک کړې شوي دي چې یاره دې کس ته مونږ شوکاز ورکوو، پارټي ورته شوکاز ورکړي، دی د هغې نوټس جواب ورنه کړي. که نوټس جواب ورکړي نو هغه الټا هغه دغه خبره نوټس هغه جواب دونه ستغي دونه سختي چې لکه پارټي د پارټۍ تنظیمي ډانچه چې کوم دی نو هغه د اړو په خاطر کې نه راولي. او بله خبره به شیر افضل مروت وړاندې هم دا کوله، ویلې به چې یاره زه صرف په پارټۍ کې عمران خان هغه ته د هغه که څه ووایي نو زه به هغه منم. نو بهرحال ظاهره خبره ده، خان له به هم خلکو غوږونه ډک کړي او ورته به یې ویلي او د هغې په بنیاد باندې خان دغه د شیر افضل مروت د ویستلو فیصله چې کوم ده نو هغه کړې ده. خو دا به اوس راتلونکی وخت ښایي چې آیا شیر افضل مروت یو سټیپ مخکې ځي او آیا چې کوم د پارټۍ نه ووتو نو آیا د قومي اسمبلی ټیکټ چې کوم دی نو هغه به اوس هغه د قومي اسمبلی نشست چې کوم ده د پی ټی آی باندې په ټیکټ باندې ګټلی دی هغه به دې اوس خالي کړي او که نه دغه به اوس ګورو چې شیر افضل مروت په دغه حواله باندې څونه غټ قدم اخلي.